بابا پس باندې پوهیږي پس نه پوهیږي پس د خدای که څوک پیژني د زړه خبره نو هغه مور ده چې د خپل بچي په زړه پوهیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخون کو مهربان دی. قدرمندو ورسکروټ دی وګړي شهزاد ته راغلی یم یاره زه چې د داسې خلکو اواز واورم او د داسې بېوسو خلکو اواز واورم یاره دوی له ځان رسول پکار دي. ټول سوشل میډیا ته وایم چې داسې معذور در سره رابطه وساتي داسې سپین ږیري در سره رابطه وساتي راځئ وله تاسو خدمت له راوتئ تاسو چې دا مایک ګرځوئ او دا کیمره ګرځوئ نو خدمت له یې ګرځوئ یاره خدمت وکړئ خبرو ته د چا مه ګورئ دنیا خلک دنیا خبرې د خلکو پروا مه ساتئ څوک به څه وایي څوک به څه وایي ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی د انسان په ښه راشي یاره پرېږدئ دا بغض کینې نفرتونه پرېږدئ دا فراډ دوکه پرېږدئ دا یو بل پس خبرې روزئ خدمت له روزئ د داسې سپین ګرو دوا واخلئ بیا د داسې بېوسو بچو دعا واخلئ بیا کور کې یو مورکې کور کې یو تورسرې د یو تورسرې دعا والئ قدرمندو ډېر خلک ما وکته چې هغې هم دغه مقصد دی چې یاره کاشف به کار پرېږدي کاشف به داسې خلکو نه راځي کاشف به داسې بېوس خلکو نه راځي د ډېرو خلکو په زړه ارمان دی که نه چې کاشف مایک لړه کړي خو نه دا زه تاسو ته صفا وایم چې هر څومره خبرې ما پسې کوئ وکئ تاسو ته اجازت دی خو د داسې سپین ګرو خیال ساتئ د داسې معذورو بچو خیال ساتئ د داسې سپین ګرو خیال ساتئ قدرمندو راغلی یم دې بابا ته د دې بابا اواز دپاره ځکه بابا راته ډېر وخت نه ویلي و چې بچې راځې به راځې به بلکې بابا سره چې کم کور مالت کې ګاونډیان دي هغې راته ویلي وو ویل راځم به دا زما حق دی او دا زما اواز دی دغه روریانو ته به یکدم دغه خویندو ته به یکدم دغه پښتنو ته به یکدم زه به راځم د دې خلکو اواز به اوچتوم نور الله دې وکړي چې کم خلکو له الله پاک څه وس مطابق ورکړی چې داسې خلکو سره ودرېږي بابا څنګه یې ښې بابا جي څومره وخت نه بچې بیمار دی د 2 کالونو څه مسله ده بس د جټکي وجه و جټکي نه چې کوم دی بیا د نه پټ وجه به دغه پکې راغو دا ډېر علاجونه مې نه وکړل او بس مطلب دا چې بس د خدای په هغه نه بس کله د الله مړ شي بس وس مې نشته ورته دی ډېر مې وکړ د خو نور ماته وس نه و بله څه کې بابا دې بچو دپاره والله نه پرېږدې ګاډۍ ده په مزدورۍ چلوم او له 100 روپۍ پې کوم او راځم خپل کور ته دا له چا مزدورۍ باندې درکړې او دا په مزدورۍ چلوم دې کې څومره پیسې د ورځې پیدا کړې هېڅ پته نه کله 200 کله 300 کله 400 کله 500 کله 20 کله 20 اورې هاي هاي قدرمندو کله 200 کله 300 کله 20 نه کور به کري دی که خپل دی کور مال خپل الله دې لره الله دې ژوندی لره قدرمندو نن یو سپین ږیری تاسو ته وایي چې یاره ما سره ودرېږئ بابا هسپتالونو کې دې ښې نه دي او ټولو کې مو وګرځوم څومره خرچه پرې راځي والله چې خرچه خو پرې ډېره راځي یو ځای ورته سرې سري ولیکله لاړم بو مې تلو چې کوم نه بیا مې سرکاري ول درخواستونه ولیکل او یو هم راله نه کوم ته اورېده او بس بیا مې راوستو کور ته بس بیا مې بس الله دې مددګار شي څه به وکړو چې بس مې نه بس واپس ته رالم څو ځل مې داخل کړلو مې خپلو پیسو باندې کول او بس هسپتال کې به خالي په نامه پروت و بس بیا مې راوستو کور ته مندې نه خو کور خېږه د بهر خو به 100 روپۍ مزدوري کوم نه نور ماشومان دي راته ته اورېده د دې غم راسره وم چې دا غریبانه ماشومان همداسې کې کړېږي به ماشومان به د دې غم راغلی همداسې اوس دا ته څه مسله ده ده د ملا پټ وویل او سټ نشي ټینګولې مطلب بس دغسې داسې پروت دی بس داسې ګرځېدی مرځېدی نشي نشي ته خو هغه مورکې ډېره خفه یې یاره بس خامخا خفه کېږي ځکه چې 4 کلونه پاسه دا یو زوی یو زوی دی نور زامن هم نشته 4 خویندو د پاسه قدرمندو د 4 خویندو د پاسه دغه یو زوی یاره زه یم مشرۍ زوی دی نه مور و پلار ډېر امید لري مور و پلار ته ډېره تمه لري مور و پلار ارمان چې زما زوی به لوی شي زما زوی به زما سره به راشي زما زوی به ما له 100 روپۍ پیدا کړي خو دلته زوی هی هی معذوره زوی دی یاره الله د سیټ دی هر څه خو علاج کېږي ودرېږي ورسره دغه سپینې ګیرې نه الله پاک هم حیا کوي دا سپین ډکې دي دا ډېر درانه دي یاره چاچا
الله دې خوشحاله ساته الله عزتمن او ان شاء الله مونږ به در سره خپل وس مطابق چې سم کېږي ولاړ یو خو چې کم خلک تا ګوري کم زما روریان خویندې میندې تا ګوري کم پښتانه تا ګوري دعا به ورته کوي ستا دعا لګي ښه الله مې عزتمن کړه الله خوشحاله به الله ټول خلکو له شکر چټي ورکړي او الله یې په خوشحاله مړ کړي دا بچی راته لګ راکړه قدرمندو خیال هم دی تاسو کته ما ونیو ملا یې یوړه د بچي ملا کار نه کوي د دې بچي سټ کار نه کوي دا بچي ډېر سختو کې دی یاره دا بچي ډېر سختو کې دی بیا یو پلار چې هغه په سپینه ږیره باندې دغه له 100 روپۍ ګټي قدرمندو دا بچی دی دا بچی به سبا غټېږي د دې بچي به مستقبلي د دې بچي به ژوند دي د ده ژوند د الله لاس کې دی او د ستاسو لاس کې دی ځکه چې د علاج کېږي علاج کېږي که نه بابا علاج کېږي ودرېږي ټولو پښتنو ته وایم او ټولو خویندو میندو ته وایم او ټولو هغه مسافر روریانو ته وایم چاچا ونیسئ الله دې درته روغ جوړ کړي چې کاشف علي اواز له راغو اواز تاسو ته کېښو اوس به زه ګورم ټولو پښتنو ته چې دغه پښتانه د پلار سره ودرېږي د موبایل نمبر وایي چاچا 0342 95 938 0342 0342 95 938 ها بالکل قدرمندو باباجي راته نمبر خپل ویلو دغه نمبر د باباجي دی ډایرکټ په ډایرکټ باباجي سره مرسته او تعاون وکړئ بچي ژوند کې خوشحالي راولي د بچي ژوند کې تبدیلي راولي الله دې وکړي چې زما اواز د دې مشران د دې کم زما سربراه دي کم په اوټونو ناست زما ستا او د دې خلکو په سر ناست دي هغې ته زه ریکویسټ کوم چې راشي دې بچي ته خپل بچي ووایي چې هر چېرته یې خپل دعاګانو کې یاد ساتي خپل کیمرمین وسیم جان سره په الله هم سپارم الله هم لره والسلام